نن چې کوم زه اویرنس میسج ریګارډینګ کرونا وایرس ورکوم دا د مشر الحاج شاجي ګل صاحب په هدایت باندې چې انشاءالله تعالی چې کله هم ما په وطن کې یا د مونږ په سیمه کې تکلیف او مشکلات راغلي دي مشر د خپل د علاقې عوامو سره ولاړ دی نو هغه دا فرض وګڼل چې زه هغه په هدایت باندې دا میسج ورکم خپل علاقې سیمې عوامو ته بیا ټولو پښتنو ته بیا ټول پاکستان ته چې انشاءالله تعالی مونږ د 15 نه 20 ورځو د راشن بندوبست کړی دی د الحاج شاجي ګل صاحب په هدایت باندې خپل حلقې عوامو دپاره انشاءالله تعالی دا به 3 نه 4 ورځو کې شروع کیږي تاسو د خپل حفاظت خیال وساتئ کورونه مه راوځئ مونږ یو اویرنس میسج پورا پاکستان دپاره پورا د پاکستان عوامو دپاره ورکول غواړو چې کم امتحان کې صرف دا نه چې پاکستان بلکې پورا دنیا په دا امتحان کې ګیره شوې ده الله تعالی دې مونږ ګناهونه معاف کړی کي تاسو ته پته ده چې کووډ-19 چې کم ته ویلی شي کرونا وایرس دا پورا دنیا کې راغلی دی نو مونږ تاسو دا کوشش دی چې مونږ د وایرس نه ځان څنګه وساتو خپل عوام د خپلې سیمې د خپلې حلقې عوام څنګه مونږ بچ کړو انشاءالله تعالی زه خپل عوامو ته دا پیغام ورکول غواړم چې کوشش کوئ چې دا 15 ورځې تاسو په کورونو کې کینئ چې د دنه تکلیف چې دی دا وایرس خدای نه خواسته ستاسو کور کې بچو ته یا همدغه شانتې ستاسو ملګرو ته یا همدغه شانتې د علاقې خلکو ته بل چاته دا تکلیف ونه رسیږي نو ما د خپل حلقې عوامو ته دا میسج ورکول ضروري وغوښتل ځکه چې دا یو امتحان دی مونږ پکې ګیر یو مونږ کوشش به دا وي چې کم حفاظتي تدابیر دي لاس مینځل ګیدرینګ بندول همدغه شانتې چې کم دي ماسک اچول همدغه شانتې لاسونه چې کم مونږ میلاوو کوشش اول دا کوئ چې لاس مه میلاوئ که بیا هم ځکه چې پښتنو وطن دی قدرت کار دی چې په لاس میلاوېدو کې او په غاړه ورکولو کې برکت دی نو کوشش دا کوئ چې لاس ته سیفټي ګلوز واچوئ انشاءالله تعالی ما د خپلې حلقې عوامو دپاره د خوراک او د راشن بندوبست کړی دی د 15 نه 20 ورځو پورې نو زه خپل عوامو ته دا اپیل کوم چې دا 15 ورځې په خپل کورونو باندې کینې انشاءالله تعالی زه خپل عوامو سره ولاړ یم ما په عوامو باندې اول د خدای د هر قسم تکلیف او مشکلات نه ما د علاقې عوام وساتلی کی خو بیا چونکې یو امتحان دی راغلی دی پورا دنیا کې انشاءالله تعالی چې هر قسم امتحان هم وي زه په خپل عوامو سره ولاړ یم هر قسم سپورټ ته زه عوامو سره ولاړ یم او هر قسم سپورټ به زه ورکوم د 2 نه 3 ورځو په منځ کې انشاءالله تعالی یا 3 نه 4 ورځو کې انشاءالله تعالی زه به د ټول غریبو خلکو ته خپل عوامو علاقې عوامو ته زه به راشن رسوم همدغه شانتې دا هم غواړم چې مونږ د ډېر غریب ملک سره تعلق ساتو بهر دنیا کې چې وګورئ اول چاینا کې دا وایرس راغلی و بیا همدغه شانتې دا نورو ملکونو ته بدل شو ولاړو په یخ کې چې کم دی ټولو کې زیات چې کم کرونا وایرس نه شکار شوی ملک چې کم دی هغه اټلی او ایران دی چې ورځې 500 شپږ سوه خلک پکې مړه شول نو خدا نه خواسته داسې څه واقعه چې راشي نو مونږ هغې دپاره سټینډ بای ولاړ یو زه
د خپل چې څومره لوکل ایډمنسټریشن دی زه هغو ټولو سره په رابطه کې یم. د مشر په هدایت الله شاجي ګل صاحب په هدایت باندې دا ټولې فیصلې موږ وکړې. انشاءالله تعالی دا ټولې فیصلې د مشر طرف نه وې ما خپل عوامو ته وکړې. زه ټولو سره په رابطه کې یم. مونږ واټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی. که هغه د ما د سیمې ای سی دی، که ډي سی دی، که ډي پي او دی، که ایم ایس دی د جمرود سیول هسپتال، که ډسټرکټ هیلث افیسر دی، همدغه شانتې نور چې کم کنسرن خلک دي انشاءالله تعالی هغو سره مونږ رابطه کې یو. مونږ سټینډ بای ولاړ یو د خپل علاقې د عوامو خدمت لپاره. نو زه خپل کوشش کوم چې کم زوري کارونه دي په علاقه کې په سیمه کې هغې کې به زه خپل حاضري کوم انشاءالله. او نور چې کومه پورې د کرونا وایرس ایشو ختم شوی نه وي نو ما خپل پبلک ډیلینګ زه کوشش کوم چې کم کوم. همدغه شانتې چې کم دی دا امتحان دی راغلی ما اول هم وویل کوشش کوئ چې منځونو طرف ته توجه وکړئ. 2 4 رکعاته نفل مونځ کوئ چې الله تعالی هم دغه امتحان نه خلاص کړی کي. دا تکلیف او مشکل چې کوم عوامو ته راغلی مونږ په ملک کې راغلی دی چې دا تکلیف او مشکل چې کم دی دا د مونږ د ملک نه مونږ د وطن نه ختم شي. کې خو هېڅ شک نشته چې مرګ ټولو دپاره دی. یو نه یو ورځ به مونږ ټول ځو او چې کومه ورځ مقرره یې هغې نه خو بچ کېدی نه شو. خو بیا هم د ځان حفاظت سنت نبی دی. نو مونږ کوشش به دا کوو چې مونږ اول د خپلو حلقې د خپل عوامو حفاظت مونږ چې کوم دی فرض وګڼله. هغې وجې نه ما دا یو اویرنس میسج اول د خپلې حلقې عوامو ته، بیا ټولو پښتنو ته، بیا ټول پاکستان ته دا اویرنس میسج ورکولو. زه په آخر کې زه تاسو ته دا اپیل کوم چې کم حفاظت تدابیر دي او حکومت پاکستان چې کم خپل عوامو ته د خپل وطن عوامو ته وښیلی دي تاسو دا کوشش کوئ چې هغه حفاظت تدبیر چې کم دی هغه همدغه شانتې فالو کړئ چې مونږ دا چې کم امتحان کې ګیر یو چې دغه امتحان نه بچ شو. انشاءالله تعالی زه خپل عوامو سره هر قسم تکلیف او مشکل کې ولاړ یم. ډېره مننه تاسو. السلام علیکم.